بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو دوستانو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید کوم تاسو ټول بخوي چې کوم ځای وي الله مو سلامت لرا خوشاله اوسئ او ما دې طرفه نه ټولو ته اختر مبارکي. مونږ هم اختر وکړو، ډېره خوشحالي مو منه وکړه. خو نن زه ستاسو ته سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اختر بیانول غواړم چې هغوی به اختر څنګه کولو. جلیل القدر صحابي رسول له لږ خلک د دوی کور ته راغلل چې وی قتل نو دروازه بنده او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ننا کمره کې جاړي او جڑا आवाज راځي. اردو کې وایي کنه چې زارو قطار رو رہے ہیں. نو خلق حیران شول. نو اووی چې یا امیر المؤمنین اے عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، نن خود اختر ورځ دی، خوشحالي ورځ ده، خوشحالي منول پکار دی. نو ستاسو خو جاړئ نن د جړات ولې؟ نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک خپل اوخ کې پاک کړي او وی فرمایل هذا یوم العید و هذا یوم الوعید. اے خلقو نن اختر ورځ هم دی او نن وعید ورځ هم دی. کچا منځونه روجې قبول شوي خو بلا شکه هغوی دپاره اختر ورځ دی، او کچا روجې عبادتونه منځونه قبول نه وي نو هغوی دپاره وعید ورځ دی، هغوی دپاره اختر ورځ نه دی. او زه خو د دې ډار نه، د دې خوف نه، د دې یرې نه زه جاړم چې انا لا ادري امن المقبولین ام من المطرودین، چې پته نشته چې ما ولا به دا منځونه روجې د هر څه به چې کوم دي دا قبول شوي وي او که رد شوي به وي. نو دوستانو اختر خو منول پکار دي، خوشحالي پکار ده، خو د دې خوشحالۍ په ضمن کې عبادتونه اور دا منځونه وغیره دا نه دی پرېښول پکار، اور فضول خرچي، فضول هوایي فیرنګونه او داسې یو غیر شرعي کارونه اختر په ورځ باندې نه دی پکار. عبادتونه پکار دي، الله په رب ذوالجلال په برګاه کې جړه پکار ده چې الله دې مونږه دا روجي عبادتونه ټول قبول و منظور کی. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.